دا د قلعه د راوړ اندروني کمرو چې کوم منظر دی نو هغه دی چې دا انتهایی خسته حال شوي دي او دلته که پکې موږ دا وګوره دیوال چې کوم دی نو ډېر پلن دیوالونه دي تقریبا 1.5 فوټ نه زیات دیوال چې کوم دی نو دا دلته والی شوي دي د هغه وخت نه دا ورسره بیا دغه کمرې دي خسته حال دي او دغې طرف ته هم کمرې دي دا د هغه وخت ستنې چې کوم دی نو ولاړې دي دا یو بل منظر دی بره چې کوم دی نو په دې کې ډېر ښایسته سیلینګ شوی دی او د دې هسټري حالي مې دا سوچ دا کله به جوړه شوې به هر حال دې طرف ته هم دغه پیلرې چې کوم دی نو دا تقریبا غورځېدو والی دي او که دا کېناستې نو دا پورشن چې دی نو دا به د تباهۍ سره مخ شي دغه شانتې که موږ دې طرف ته وګورو نو دا پورشن هم د ورانېدو سره چې کوم دی نو مخ دی دا هم کمرې دي او لاندې چې دې ته کوشې نو په دې باندې هم په هغه وخت کې چې کوم دی نو دا سیلینګ شوی دی بره پې بیا چې کوم دی نو خاوره وه دا دروازه ده د هغه وخت اوس هم مطلب دا دی چې ډېره ټیک ټاک ته او ډېر ښه په هغه وخت کې پې میخونه والی شوي دي او هر یو د پیوند چې کوم دی نو هغې رامنې کړی دی چې څومره پیوندونه په دې کې شوي دي په هر پیوند باندې خپل خپل میخ والی شوی دی دا چې کوم دی نو دا پانسي ګاټ دی د هغه وخت اوس چې دی نو دا دی به هم ډېر زیات خونونه چې کوم دی نو دا اغستي او دا پانسي ګاټ چې د برې نه به چې کوم دی نو په دې باندې پړی را دغه کوو او خلک به چې کوم دی نو پانسي کوو دا پکې پانسي ګاټ دی دا وګوره دا ځګونه او دا اوس هم په خپل د حالت کې چې کوم دی نو د څه حده پورې موجود دی او دا د دې ځای نه چې کوم دی یو بل منظر دی دا د هغه وخت جومات او دا بیا د دې په شا کې چې کوم دی چې هغه کوم ګمبتونه مخې ته راځي نو دغه ادیره وه او دا د برې نه یو بل منظر دغه طرف ته چې کوم دی نو دا پکې څه نوي آبادي شوې ده چې تحفظ و بحالي او بارادري دغه چې کوم دی نو لیکلي دي دا پکې چې کوم دی نو د هغې بحال شوې ده دا دغه ته که مونږ نږدې وښیو نو دا چې کوم دی بحال شوې ده دغه بحال کړې ده دا چې کوم دی نو دا پکې جیل دی او دغه تاسو وګورئ بره د لاندې نه چې کوم دی داسې راغلی دی او دغه ورسره دروازه وه او د دې نه پس د هغه وخت تاله بره بیا تاسو وګورئ څومره اوږد دی او لاندې ورځو دا جیل دا د هغه وخت حوالاتو ته سړی ویلی شي خو دومره اوږد دی چې په دې کې سړی چې کوم دی دا هغه ځای پورې چې کوم دی نو دا تللی دی او دلته به چې کوم دی نو خلک جیل کول دا پسې بیا دروازه وه دا پسې بندوله او اوس هم دومره خطرناک دی تنګ دی چې په هغه وخت کې په دې کې کوم جیلیان یې ښودل هغوی ته به څومره تکلیف و